صحابه تپوس کوي ما هذه الاضاحي یا رسول الله، دا الله رسول الله قربانه څه شی دی؟ سنت ابيكم ابراهيم، دا ستاسو د نیکه ابراهيم طریقه ده. فما لنا فيها، دا الله رسول زمون پکې سړي وې د هر وخت په عوض کې او د ګډ د هر وړې په عوض کې بدل الله نیکی درکړي. او نبی علیہ السلام فرمایي په دغه ورځو کې د قربانۍ نه بهترین عمل د خدای پرېز بل نشته دی. او نبی علیہ السلام فرمایي کم څاروي چې د الله په نوم په دې ورځ خیرات شو او قربانی شو، دا به سره د خکرو، سره د سوټو او سره د دې ویختو د الله په دربار کې قبلېږي، دا به الله تلی. ابراهیم علیہ السلام زوی قربانی مونږ بس مونږ سره پیسې شته ډېرو خلکو سره بیا قربانی نه کوي. نو قربانی په هغه چا چې زکات په فرض دي، د زکات نصاب مې درته مخکې ویلو. زکات د پاره مال نامی شرط دی او د قربانی د پاره نامی مال شرط نه دی. څه مطلب؟ که یو سړي سره تجارت مال نی کنه او دس دوه کور دي، یو کور کې دی اوسېږي او بل کور یې د ضرورت نه زیات دی او دا هغه کور قیمت تقریبا 80,000 غالبا بنن نصابي، سو 50,000 ماته چا یاد کړ، چا 80 یاد کړ، خیر 2.50 نیمه تولې 15,000 معلوماتو کې تاسو تقریبا 80,000 جوړیږي. دا دویم کور د ضرورت نه زیاتی دی، قیمت 80,000 ته رسیږي، قربانی وکړي یا نقد پیسې وسره 80,000 دي، یا یو خزه د کالی ور سره د اونیمو تولو نه کمی خو قربانی پې نشته، خو که کالی ورسره یو توله دی او نقد پیسې ورسره دي نو بیا به دا کالی قیمت کوي، هغه نقدو پیسو سره به جمع کوي چې 80,000 ته ورسیږي نو قربانی به کوي. یا د ضرورت نه زیات سامانی ورسره د ښځې سره نو بیا به هغه ضرورت نه زیات سامان هم قیمت کی او کالی هم قیمت کی 80,000 ته ورسیږي نو قربانی به کوي. یا یو سړي سره د ضرورت نه زیات سامان دی د حاجت اصلي نه علاوه، لکه یو ټوپک دی مثلا ادرسو کې د پاره پوره دی، د سره دویم ټوپک دی د هغې قیمت چې یو ځای کې 80,000 نه اوړي 80 ته رسي نو بیا به دې قرباني کوي. یا د یو سړي دومره ځمکه ده چې ادنا ګزاره پې کېږي، نقد یې ورسره نشته، خو دومره ځمکه ده چې د دوره د بچو پې معمولي ګزاره کېږي، معمولي، دې به هم قرباني کوي. قرباني په ګډ چیلی باندې کېږي چې د کالي د کال نه کمی بیا پې قرباني نه کېږي. البته علما لیکي هغه ګډه چې لمور وي، لمور او په شکل د کال ښکاري نو هغه د 6 میاشتو چې نو په هغه هم قرباني کېږي، په بېلمه ګډ نه. لمور خو چې سروبي په شکل د کال ښکاري په 6 میاشتې هم کېږي، او په چیلی چیلی چې د کال نه کمی قرباني نه کېږي. دارنګې بېلمه ګډ یا چې سورب نی چې د کال نه کمی قرباني پې نه کېږي. غوا، سنډه، میخه، غویې د 2 کالو ته چې ورسېږي نو قرباني پې کېږي. که د 2 کالو نه کمی نو قرباني پې نه کېږي. 2 کالو ته ورسېږي که غاښې کړي او کې نه کړي. بعضې څاروي وي غاښې کړي او بعضې نه کړي، عمر ته بیا ګوري چې عمر د 2 کالو وي نو قرباني پې کېږي. ګډ یا ګډه کې چیلی چیلي کې صرف د یو کس قرباني کېږي، او په دې غټو څاروو کې چې غوا میخه د په هغې کې د 7 پورې کسان شریکېدی شي. خو دا چې کم کسان شریکه قرباني کوي د دې ټولو نیت به دی چې د الله دپاره دا قرباني کو. که دې 7 کسو کې د یو کس هم د غوښې نیت وکړو نو د دې ټولو قرباني ونه شوه. ګورئ دا یاد ساتئ. بل قربانۍ کې هغه کسان ځان سره شریک کې چې حلال خواري، که په دې 7 کسو کې یو کس هم حرام خور د پیسې حرامي د ټولو نه شوه. ګورئ حرام خور به پکې نه راولئ، چې کم پیسې حلال یې هغه ځان سره شریک کې. هغه غوا میخه چې د هغې لکې نیمه پرې شوي قرباني پې نه کېږي، غوږې نیم پرې شوي قرباني پې نه کېږي، غاښونه یې د نیمې نه زیات یا نیم اوتي قرباني پې نه کېږي، ټول غاښونه یې نشته. نو که ګیه سمه خوړې شورې مضبوطه وي نو خیر د قرباني پې کېږي، او که نه شوه خوړې سمه ګیه بیا پې نه کېږي. یوه سترګې ړنده ده یا دواړه ړندې دي بیا هم پې قرباني نه کېږي. دارنګې ښکرې مات دی د نیمې نه زیات بیا هم پې قرباني نه کېږي. که پیدایشي ښکرونه یې نشته نو قرباني پې خیر دې کېږي. پخپه ګوډ دی نو که رسېدی شو هغه میدان ته په اسانه نو قرباني پې کېږي، او که نه هغه د ذبح
میدان ته پاسانه نشو رسېدی بیا پې قرباني نه کېږي. عیبجن څاروي باندې قرباني مه کوئ، روغ او خشته ښکلې څاروی والئ. کوم څاروی دې واغېشته هغه کې پی دي، بعضې خلک وایي څاروی مه غېښتې پی کوي، پی به ترې نه اخلي. او که دا دردېږي نو په دې غولانځ ولې یخې اوبه واچوه، هغې سره دل ختمېږي. او که بیا هم چغې وي او تنګې ته پی ترې ولشه، واپس یې ورته ګیا کې واچوه، په هغې یې وخوره. خو ته به پی په استعمال کې نه راولې د څاروي. بیا چې علالی نو چې کوم دی د اختر مونځ کېږي لکه کلي کې، د اختر د مانځه نه مخکې علالول به نه کوې، د اختر د مانځه نه پس به علالول کوې. یو صحابي د اختر د مانځه نه مخکې حلال کړی و، نبي صاحب ورته ویې د غوښې شو، وی بل حلال که اوس. او که بانډه کې وي چې کومو علاقو کې د اختر مونځ نه کېږي نو هغې کې خیر دی وختي ملالولی شي. بیا چې کله حلالی نو دا 3 ورځو کې ذبحه کېږي، د اختر لومبۍ ورځ او 2مه ورځ او 3مه ورځ. د 3مې ورځې د غروب نه پس بیا بند شي خبره. د شپې هم حلالولی شي خو مکروهه ده تنزیهي، او د ورځې حلالولی بهتر دي. او چې حلالۍ قبلې ته به وله مخکې په خپله هم حلالولی شي، د بل په لاس هم حلالولی شي. چې حلالۍ ملګري دي پکار دي چې ټول حاضري، او چې حلالۍ قبلې ته وله مخکه وتړه، چاړه مخکې تېره که، چاړه به د څاروي مخکې نه تېری ګورې، دا هم ګناه ده. چاړه نه به څاروي نه بغیر به چاړه تېری چې هغې نینی. او زر به حلالۍ او بسم الله والله اکبر، بس دا کافي دی. بعضې وخت کې مولام راشي وي ته پې لاس کېده او هغه حلالولو والی ملالۍ، نو دواړه به بسم الله والله اکبر وایي. بسم الله والله اکبر دا کافي دی. او زر به حلالۍ، فوري به حلالۍ. او چې کله حلاله کړي نو سرمن باله وباسي چې سات یې وخېږي، تر څو ترې ساه نه وتې نو سرمن به ترې نه وباسي. او چې کوم شریکوال دي پکې ګوره یاد ساتئ، د هغې نه به باقاعده تپوس کوي دا فلان کیسه ده. که مثلا یو سړي نشته او د هغه نه تپوس نه دی کړی تا ولې ایسه ونیوله، دا نه صحیح کېږي. که دې کې ورسره 6 نور ملګري دي هغه 6 یې هم غرق کړله، دې کې احتیاط کوئ لغوندې. بیا چې حلاله شي د هغې غوښه ښه دا ده چې نیمه په خپله وخوري، په بچو وخوري، نیمه په رشته دارانو وخوري، نیمه خیرات کې. خو که ټول هم سړی ځان له ساتي نو ساتلی شي. او سرمن یې که ځان له په استعمال راولي، ځان له تې برقه جوړی، برقه تې جوړولی شي، لمسې تې جوړی، لمسې تې جوړولی شي، تولی بالغ تې جوړی نو بلکل جوړولی شي. او که نغد یې ورکوې نو هر چا له یې ورکولی شي سرمن. نغده سرمن غریب له هم ورکولی شي، مالدار له هم ورکولی شي. نغده کې دا نشته چې دا مالدار دی، نه، نغد سرمن صدقه ده، اومې مالدار ته بخلی شي، اومې غریب ته بخلی شي. خو چې خرڅه دې کړه په پیسو نو بیا به پیسې غریب له ورکې، مالدار له به نه ورکې. او پیسې به په جومات نه لګې. ګورې د خپو مثلا د غوښې ده تقسیم به کې ټول یو شان دی. 7 کسان دي 7 ځایه دی کی، 3 کسان دي 3 ځایه دی کی. که په شریک یې چاله یو کس له ورکوي د زړه نه نو ټیک ده، خو د زړه نه یې ګورې 100 کم نه ورکوي، خفه کېږې ما. یو کسي په خپو لاس کې دی وي د ما مور بوډۍ ده او د خپې به زه غلی اوسم، نورو زړه نه خدای خبري، زه د پاکه خبره کوم. ما ته ویلي شوي دي وی پلانکي خپې یوړې مې تاسو وی چې وړمه نو مونږ غږ ونه کړو، مې اړم ووی نه، اړم ولې وایي زمونږ د مور خپې کمزوري نه دي څه. دا غلطې خبرې داسې مه کوئ. یا د سره ټول یو ځای شي او چې ته غریب له ورکې. دارنګې سر دی، سر تقسیم کې 7 کسانو باندې تقسیم کې. یو کس مازغه یوړل نو بل په غاښونو څه کوي، جب مازغه یوړل او دا غاښونه تقسیم کې، غاښونه څه کوي خوله کې خو هم نه لګي، نو 7 ځایه تقسیم کا. او که ته وایې چې تقسیم خو نه کېږي لانجه پې جوړېږي نو چا غریب له ورکه، غونډه سره یې ورکه. دې طریقه ده. تر دې حده پورې چې کم پړی دی او کم د هغې هغه مزي دي اب هم خیرات کوي. قصاب چې د قصابي کوي نو د هغه له به سرمن ګورې په مزدورۍ کې نه ورکوې، هغه له مزدوري د جیبه ورکه. سرمن ده او که هغه د نه قصاب په بیه اخلي خرڅه که پې، که په هغې خرڅی په قصابو که په بل چا خرڅی نو خرڅه کولی شي، خو په مزدورۍ کې به وله نه ورکوې، ځکه دا سرمن د مزدورۍ دپاره نه ده، دا خیرات تا ټوله خیرات شوې ده. نو دا یو څو خبرې مې درته طرز کړلې. تکبیرات تشریق د عرفې په ورځ شروع کېږي. عرفې په ورځ 30 لمونځونو پسې عرفې ورځ، د اختر لومبۍ ورځ، د اختر 2مه ورځ، د اختر 3مه ورځ او د اختر په 4مه ورځ د مازدیګر مانځه پورې ختمېږي. الله اکبر الله اکبر
لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات بوائے. خزه بم وای سړی بم وای. خزه په پټ وای سړی یو ځل په زور ویل واجب دی.